الرحمن الرحيم اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدار يا ناصر يا نجيب انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد وأن دليل الأحكام الشرعية هو اللفظ دون المعنى القديم عرفه أئمة الأصول دا غورا د دفع د اعتراض بمراشي او توضیح د مسئلې بموشي لکه اے د اصول امامانو تاسو د قرآن کم تفسیر کم تعریف کړی دی دا تعریف خو په هغه اوله معنا نه پټ کېږي کومه معنا چې قرآن کلام الله کلام نفسي قدیم د باری تعالی دی په هغې د دې او دا تعریف خو په دې دغه باندې پټ کېږي د دې دویمه معنا باندې په چا باندې وای دا سکار دی چې پیشو د مګې پلار دی تاسو وی غور وکي د ائمه د اصول کار سره څه کار کوي ائمه د اصول من یادې او تاسو یادونجي وی زمونږ کار چې دین داده چې احکام شرعیه له آیاتونو نروباسو احکام شرعیه تاسو احکام شرعیه روباسي وي او موږ نو احکام شرعیه خو چې روباسي به د دې الفاظ مبارکونه روباسي د دې نظم نه د معنا قدیم کلام نفسي قدیم دا غینه هو احکام شرعیه نه روسي او غیر مرتب ذکر دیو دا تعریف د چې کړی دی نو د کلامي نفسي والا تعریف نه دی کړی د دې کلامي لفظي والا تعریف یې کړی د دې یو کار د لفظ سره دی د دې یو کار د معنا قدیم نفسي سره نه دی کار یې د چا سره دی مولا صاحب ده ته دا اعتراض مه کوه چې دا تعریف د قرآن شریف دا نخه د دې خبرې ده چې قرآن حادث دی لکه دې کې مکتوب ټکی راغلی دی او کتابت خو د الفاظو کېږي او صاحب علیه رحمت دې کې نه راغلی د څه شي دغه پکې دغه راغلی دی وایي نور پکې څه المنقول بل پکې څه منزل پکې نه راغلی دی دا المنزل علی رسولنا النبي المقروء على الالسنه پکې راغی نو د دې تعلق د احکام شرعیه دی او احکام شرعیه کې بعد دې کې دا دویمه معنا لغه اوله معنا با نال نو دویمه معنا د قران چې کومه ده عقل بالتعریف ذکر کې فکر رااله اعتراض ختم ولما كان الكلام دلیل د احکام شرعیه هو اللفظ ترجمه وکړه هو اللفظ صرف لفظ ولذا هو ضمیر حصر فصل ارشل دا وی خو بیول ترجمه ضمیر حصر نکی دا بوله کې کنه ارکلا چې دلیل د احکام شرعیه هو اللفظ صرف لفظ دون المعنى القديم معرفه تعريف كده لرأي مثل الأصول فمكتوب في المصاحف سرا المنقول بالتواتر سرا وجعلوه يقرزوا دي لرأي اسما للنظم والمعنى جميعا يقرزوا دي لرأي اسما للنظم والمعنى جميعا بقدر عليه ايه للنظم من حيث الدلالة على المعنى ويقرزوا چکم دے دا قرآن شریف نم نفارد نظم خالص نظم معنا لفظی استخل نشتا وینا ولی نشتا جسے خالص لفظ نو آغا لفظ چی پا معنا بانی بدلالتو ایل النظم لفارد نظم من حیث الدلالت علی المعنا لا لمجرد المعنا نا مجرد معنا لفارو نا مجرد لفظ لفارو اوس راځي یو اختلافي مسله ده د اشعریانو د ماتوریدیانو اشعری او ماتوریدی او چې دوه راجمه کې اشاعره ورته وي اختلافي مسله د دیو دا چې آیا د الله پاک دا کلام چې کوم معنا قدیم دی دراله کلامی نفسی قدیم دی آیا دا جیز دا ممکن دا چې د دې سماعت سوکو کی وای وری کنا د الله کلام نفسی قدیم سماع ممکن نه ده
نو اشعری سے وای ممکن ده ولې اورېدی شي خو استاد ویلي دي چې نشي اورېدلی او ابو منصور ماتوریدي هم دقه خبره کړې ده چې نشي اورېدلی الله پاک کلامي نفسي قدیم د چا په وس دس کې نشته چې د هغې سماع وکړي او وایي واما الكلام القديم چې کلام قدیم نفسي الذي آده هو صفت الله تعالی چې صفت د الله تعالی ده ذهب الاشعري ذهاب کړی دی اشعري مذهب جوړ کړی دی اشعري دی خبرې ته جنو يجوز ممکن دی چې واوریدي لرا اوریدونکې څنګه د الله جل جلاله د دیدار بکیږي بلا کیف و بلا کم کذالنگی امدق کرنگی دا اللہ دا کلام سماع بکیگی بلا کیف و بلا کم بس بیبلتا پتہ لگی جتم دے بیبلتا پتہ لگی وہ دلتا دادا غدی ما خبری دانا دی ما شمتا چی پا مور پا خیوتا کی ملیک وی چی تا دنیا تا روان اغیر نمین د دین هم غټې دنیا ته روان دا د هغه ذهن دلته چې ورته ووایې چې لکه مد بصوره نو موږ خو ایمان راوړی الحمدلله داسې منو چې دا پکې هم داسې نه منو مد بصوره ولې ایمان موږ سترګو کې دغه راتلی شي چې سترګو ته به ماسې پکې راځي وي به پکې نه بل یو شی لیکن د الله د نبي په خبرو کې خبرې سیب علیہ رحمتا مد قال دا وړو کې خبر به مد بصوره د دنیا نه زیات تاسو کړو یو خبر دی قیامت د دنیا څنګه زینا کلاو زی تراتلو مونږ ته دا کلاو نه معلومېدو د دې زینا مونږ بل کلاو زی تروانې مونږ ته کلاو نه معلومېږي په دې نه غزيت دغه دا کلاو مد بصوره دا اوس چې کوم سیلاب راغلی دغه سیلاب راغلی او چې د خطر وری هغه کویا تر رسولي وو کویا چې ته وسیله دا سیلاب دی کویا ته قریب شي خو دا ځینځخه په چپه کې ورغورځولي ونه لاندې په کویا کې ځینځخه وا سلام علیکم وعلیکم سلام دا جمال د مرچکې وي کوم باندې کوم سلام واغه راغله سلام یو بل سره وکړو دا ورته وایي دی دغه ته د کویا څنځخه ته چې بار غټه دنیا ده هغه څنځخه دی وو کې چې تاسو په دونه به دې نه غټه ده هغه د کویا او تاسو دونه به دې نه ملغه دا چې د کویا دی غار تر تاسو دونه به دې نه غټه دنیا ده یقین مې نشي یقین مې مزفاج او خیاس ته کوم ولې په نه پکې راځي نه زفاج څوک علم الادب باندې اعتراض کې دا زفاد غهیاز علم الادب باندې دې خلکو دغه کړی کنه اعتراضونه کوي چې دا چې په ځل بکواس څه بکواس کوي څه بکواس کوي څه وایا فمثل کی قبلا قد ترقت ومرزعي دا خبره ترې په کې را دغه کړی نو ګوره مختلف هغه بیکاره دی د من دغه نه راخلي نور صفاتي خو به هر حال مولا صاحب دقه رنګې اوس مونږ تاسو ته پته نه کېږي خو الله دې مهربان شي چې دا نعمت مونږ لرا کړي الله پاک په قرآن پاک وایي دا غمونه به اوس مونږ تاسو ختمي د جنت ته سړی لاړ شي که نه د جنت افتتاح د قرآن شریف نه ده لکه څنګه چې تاسو د مجلس افتتاح د چا نه کوئ د قرآن شریف د تلاوت نه کوئ نو دا به اورېدل شي خو منع د دې نه کړې د استاد ابو اسحاق اسفرایني چې دا نشي کېدلی استاد ابو اسحاق اسفرایني 470 هجري کې متوفا شوی دی او دا ډېر اکمل ترین سړی دی په متکلمین کې او دا د ابو الحسن اشعری صاحب شاګرد دی خپل
او عظیم دا شخصیت دی. هر کله چې په دې کتابو کې مطلق استاد راشي نو مراد د استاد نه ابو اسحاق اسفراینی. اسفراین دی یو خار نوم. منع کړی دا له دې خبرې نه د دې سمانا استاد ابو اسحاق اسفراینی او دا غوړه کړی دی شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمه الله تعالی. الکه طالبان وایي چې نه دا د ابو منصور ماتوریدی خبره موږ نه خوښیږي. ولې؟ وای دا نه دی راغلی حتی یسمع کلام الله. دې اعتراض خو بالکل نه دی پکار. دې نه ښکاره معلومه ده چې دې نه خو کلامي نفسي نه دی مراد. حتی یسمع کلام الله نه کلامي نفسي مراد دی. څنګه مراد دی؟ وإن استجارك أحد، دا أحد او ان دا ان په اسم نه داخلي په فعل داخلي معلومیږي دا چې استجارك دی. هغه حذف شوی دی. دا دیم استجارك دا غي په دې باندې شوی دی. قای مقام دی. وإن أحد من المشركين استجارك فاجره فنا وتورك خپل ملک حتى تردی پوری ویګرزو چکرې ورکا يسمع كلام الله. چې دې قاریان مليان نه کلام الله واوري. نو قاریان مليان چې وتکم کلام الله وای دا ورته کلام نفسي قدیم وای نه کوي. دا خو په اعتراض کې راوړل دي. يرحمك. د دې نه مراد ما يدل عليه چې دا په کلام نفسي کوم دلالت کوي. او چې موسی عليه السلام د الله خبري وکلم الله موسی تکلیما. نو موسی علیہ السلام کومه خبره اوریدلې چې دا الله په کلام نفسي باندې دال وی. ني کلام نفسي د باری تعالی نه دی اوریدل. موږ او تاسو چې کلام نفسي د باری تعالی خو نه شریف راغلی په واسطو سره راغلی د جبريل په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. او چون کې بل واسطه موسی علیہ السلام ته نه و نو ځکه د کلیم الله ویل شو. دغه ورته کلیم موسی علیہ السلام د الله پاک جل جلاله سره خبرې کړې دي. چې ومنهم من کلم الله او ټول دي موسی علیہ السلام. موسی علیہ السلام څخه خدای پاک بلا واسطه دا کم کلام وکړو چې په دغه کلام نفسي باندې دال هغه چرته موږ کما یلیق بشانه وتعالى ارسل يشوفوا طول هر یو دغه او هر یو اندام یوازې وګونی نه یوازې وګونی وصلوا الله تعالی کلام وکړو نو لکه بلا تشبیه اسد پوی لپاره دغه تاسو دغه څه وایي خبره ترې وکړه او دې بیا ته وګوري ځان یې واو تاسو خبرې وکړي خو دې نه خبرې ته ورولې کړي نو ګوره خو دا څنګه خبرې وي ما د پلان کې خبرې ولا واورې دي لګي دا خبرې کوي لګي نو ګوره په ما کې څنګه عجيبه اون ته کې اعلی نو د خدای والا خبرې خدا سي نه دي اشي په تور مثال ان دې تمنګلام مولا شرشم خبرې وای کله چې په موبایل باندې مونږ لره راشي نو مولا شرشم خبرې د قصيبه سوي خو مونږ کی خبر نه زمونږ اخوا ولونه علم نه رسي چې خدای پاک په کوم کې باندې موسی عليه السلام سره خبرې کړې په هغه دال دی په چا باندې په دغه کلام نفسي قدیم باندې عین کلام نفسي قدیم او ورور دغه تجلا او دغه خبره تر چې سره وشي نو دا غوښنه آشنا اساس واقع ده. تفسیر رشد القرآن کې په دویم جلد صفحه 601 جلد نمبر 2 صفحه 601 څنګه دی په هغه کې دغه قاعده فرمایي مفتی څنګه وي ما دغه حافظي ته وی ګوري په یاد مانته به سوال ګور جواب ګور نو په هغه کې دا وایي چې موسی علیه السلام روایت کې چې موسی علیه السلام بد دغه نه بعد پټ مخ ګرځېدو دا تجلا او کلام وشو نو بیا به ګرځېدو پټ مخ نو بي وته ویلې چې ډېر زمانہ وشوله چې سبا ورول ووم نه دي څه خزان الوقت ډېر څه دي ولنجي موسی علیہ السلام خالدل لري کلام دی مخی داسې برېښنا کوله لکه څنګه چې نور ته کتل مشکل دي دقه د موسی علیہ السلام مخ ته کتل مشکل
فرضی لرکېدو سره فورا بیبي محترمې مخ مبارک و سترګې مبارکې پټې کړې او لاړه الله ته په سجده باندې پرېوتله. فلما قامت قالت قرآن کې وایي فلما قامت قالت د سجدې نه چې راپاڅېدله نو قالت ویل ادعو الله عز وجل ان یجعلني زوجتك في الجنة. خدای نه دعا وغواړه چې په جنت کې ستا بیبي شي څنګه چې دلته بیبي عیسی علیه السلام ورته ویل همدقسې دا زما بیبي به وي شرط پکې دا دی چې بل چا سره واده ونه شي. پیغمبران بیبیانې به چا سره واده نه کړي فکر دی نه سیب علیه رحمت نګور د موسی علیه السلام سوري دی هغه ته وایي فمعنى قوله تعالی حتى يسمع كلام الله ما اغلی يدل علیه کما یقال لك ویلیکی سمعت ما ورد علم فلان علم فلان ستا علم ستا پړه کې دی په مضغوط کې دی په قوت حافظه کې او څه کې دغه دا پروت دی فکر دی راځي او زه ما د علم واورید نو علم می واورید کده ته په دې علم مثال واورید څه شي ذکر شي تقریر وره او هغه تقریر کې غنا آشنا لطائف او عجائب او غرائب او اقتباسات او استدلالات دغه کوي دانی چې علمي بیان کوي دا دغه د دنه په دې علمي قوت دلالت کوي کني کوي په مناظره کې ته اوري دا علمي کلام یې راکې دا اوري د دلالت کوي کني کوي ملاسه دقني وسمعت علم فلان دا علم کلام نفسي دې ازما وستا تاخذ نفس سره تعلق ساتي دا څنګه چې سمعت علم فلان یعنی ما واوري دا هغه چیز چې هغه دالو په علم د فلان باندې موسی علیه السلام چې د سمعا د اوریدلی صوتا اواز دالن علی کلام الله تعالی لكن لما كان بلا واسطه الكتاب والملك لیکن من سے واسطه کتاب او د ملک نو نقص باسم التکلیم باسم الکلیم خاص په کوم د کلیم خاص په کوم د اللهم ربنا وقنا عذاب النار شیلابونه خدای دکا سونه د خلکو تاوانونه وشو الله یوزونه دنیا او آخرت کې پروردگار عالم دا ټول ستا بندګان چاته چې تکلیف رسېدلی زموږ سره زړه درد دي ځکه موږ ته ستا نبي تعلیم راکړی چې المؤمنون کجسد واحد یا الله په ټولو احسان وکړي او تا ته دې چې کمی نشته هغوی له عیوزونه ورکړي د هغوی په سل چنده له خوشحالیانې ورکړي او چا د دې سیلاب زده خلکو خدمت کړی دی یا الله د هغوی نیت ستا د رضا کې دې کې قبول خدایه پاک داسې زمانه را لکه څوک څه کوي د ستا رضا پکې مراد نه وي خدای دا چا زموږ د ټولو د نیتونو اصلاح وکړي د امت خصوصي کړي دا موږ د ګناهونو اثرات کې دا عذابونه راځي ځکه موږ د اوږدی نو عوام به د کوم ځای نه وي رحم کوه الله